دا شیطان د انسان په دې بدن کې دا وسوسه داسې په منډه وررسوي لکه دا وینه چې په رګونو کې منډې وي. دقسې دا شیطان د انسان په دې رګونو کې دغسې منډه وي او وسوسه خپله زر د زړه ته وررسوي، زر یې وخت پکې نه لګي. نو شیطان خو د هر چا سره شته که نه. هغه صحابي چې دا حدیث حضور صاحب بیان کو چې هر چا سره یو قرین دی، یو شیطان دی، یو ملګری دی. صحابي سوال وکوي یا رسول الله تاسو سره هم شته؟ تاسو په حصه کې هم شیطان راغلی؟ حضور علیه السلام ورته فرمایي یو ما سره هم شته، لیکن فإن الله أعانني عليه فقد أسلم او فقد أسلموا. حضور فرمایي زما برخه شیطان هم شته، ما سره هم شته، لیکن الله په هغه باندې ماله غلبه را کړې ده، لہذا زما شیطان ما مسلمان کړی. فاسلم یو ضبط دا د حدیث هغه مسلمان شوی، او بل ضبط دی فاسلمو چې دی خو شیطان خو ذاتنا سالم ام داغه د مکر او دجل نه هغه ما باندې منتر تنتر داغه نه چلی. نو شیطان خو هر چا سره شته. بیا دا شیطان وسوسه ورچي، ځکه عمل په دین باندې ډیر ښه دی، خو مخکې تینا عمل علم دی، د دین علم دی. ځکه مشران داسې سپین روبي ستومي زما مخې ته ناست، تاسو خو هم په دین باندې څه پوهه امید دی چې څه حاصله کړي، او بیا داسې د شیوخو او د دې صلحاو خلکو په مجلس کې چې کینه نو دې کې خو یقینا څه نه څه علم ملاویږي بنده ته. د علماو په مجلس کې چې سړی کیني نو څه ملاویږي؟ علم ملاویږي. هغه یو شاعر وایي د فارسی که نه چې صحبت صالح ترا صالح کنه، د نیکانو صحبت بتا نیک، نیکانو مجلس کې کہنا ہے نیکان بشای. صحبت طالح ترا طالح کند، د بد کردار سړی او د فاسق فاجر په مجلس کې چې کینه بس فاسق فاجر بشي. د مجلس یو تاثیر دی. حضور فرمایي بہرحال عرض میں استاسو خدمت کې دا کہو چې الله فرمایي چې سلورم گروپ چاته چې ما انعامات ورکړي هغه صالحین دي. صالحین چې د هغې په دین باندې عمل هم دی او د دین عالمان هم دي، هغه صالحین. تاسو پوه شئ دا سلور گروپ الله یاد کړو، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا سلور گروپ یاد کړو چې دې سلور گروپ ورته ما انعامات ورکړي. تاسو مطلب پوه شوي؟ الله سو ان غواړي چې بھئی دې سلور گروپ چې کملار نیولې دا بس په دغه لار روان شي، دا صراط مستقیم دی. سو پوه شوي؟ الله جل مجدو زمونږ مکمل راهنمایي وکړه چې صراط مستقیم د چا صراط د چا لار نه غدا. اولئک الذین انعم الله علیهم، د انبیاء لار دا، د صدیقین لار دا، د شهدا لار دا، د صالحین لار دا. او بیا الله فرمایي چې وحسن اولئک رفیقا. دا سلور گروپ دي کنه، دا د جهته د مرګري نم ډیر ښکلي دي. یعنی دی سره چې څوک مرګری شي هغه هم ښکلی کېږي، یاره هغه هم ښکلی کېږي. ښکلی خلق دی. نو ښکلو خلکو سره چې څوک کیني بس هغه ته هم الله تعالی ښکلی والی ورکوي، حسن ورکوي. نو عرض مې ستاسو په خدمت کې دا کوو چې الله جل مجده زمونږ راهنمایي کوي، او هغه راهنمایي دا کوي چې نیغه لار د چا ده؟ وګورئ ځان له، نیغه لار د صالحینو ده، نیغه لار د انبیاو ده، د صدیقینو ده، د شهداو ده. په دې لار روان شئ.
هر سړی به وایي زما لار نیغه ده، خو هر سړي پسې مه روانېږئ. وګورئ او هغه حدیث دی که نه، حضور علیہ السلام یو موقع کې وفرمایل چې یهود و نصارا، یهود چې وو د هغې 1 فرقې جوړې شوې وې. په یهودو کې 1 فرقې جوړې شوې وې، او په نصاراو کې حضور فرمایي 2 فرقې جوړې شوې. 2 او حضور فرمایي زما په امت کې به 3 فرقې جوړي. 3 صحابي عرض کوي چې یا رسول الله دا وسره وفرمایل حضور چې كلهم فی النار الا واحده، هغه 3 فرقې چې دي اب ټول جهنميانی مگر صرف 1 فرقه به داسي چې هغه به جنتی هغه به جهنمی نه. صحابي راغی سوال کوي چې یا رسول الله هغه 1 فرقه چې تاسو فرمایل چې هغه به جنتی، هغه کومه فرقه ده؟ بیا حضور راهنمایي کوي. حضور فرمایي ما انا علیه و اصحابی، په کوم سنت او په کومه طریقه چې زیما او زما صحابه دي، بس دا فرقه چې دا جنتی ده. سبحان الله سبحان الله. زما په سنت باندې روان شئ، زما په صحابه پسې روان شئ، بدا فرقه ناجیه او فرقه د اهل سنت والجماعت ده. او د اهل سنت والجماعت، اهل سنت والجماعت ویم ګورې دی وجنه دا طالبان هغه کتاب وی په شرقائد نصفی کې دا خبر لیکل دا طالبان وی په درس کې چې دی اهل سنت والجماعت ولي وی اهل بمن تابع، فرمان بردار، تابع. اهل السنت د حضور د سنت تابعدار، والجماعت او د جماعت د صحابه تابعدار. سبحان الله. اهل سنت و جماعت په معنا پوه شوي چې د حضور د سنت تابعداري او وسره د حضور د صحابه او د جماعت تابعداري، بس دا اهل سنت و جماعت. الحمدلله موږ اهل سنت و جماعت یو. نو دا نن چې عرس منعقد دی دا دغه صالحینو نه، دغه نیکانو خلکو نه چې دا څلورم ګروپ قرآن یاد کو، دغه خلکو نه یو صاحب بدلته ناستو، تاسو به سره ناست وئ، موږ به کله کله ورسره ناستو. یو فقیر سره یو درویش سره یو د اهل الله نه یو سړی و، دنیادار نه و، بزنس نه کو، تجارت نه کو، مال نه پیدا کو، ورنه خطا کړو الحمدلله په بدن باندې روغ سین شو کوي، تجارت هم کوي شو، زمینداری هم کوي شو، هر کسب اور کاری کوي شو. لیکن سره د دې چې په بدن روغ هر کاری کوي شو، د دنیا کسب او پیسې پیدا کوي شوې، هر څه پرې خو دا دغه په داخلوت کې کېناست او الله الله شروع کړو. الله الله هغه صاحب بدلته کې ناستو، د صالحین نه داخلك دي، نیکان دي، صالحین دي. او تاسو ته ما خپ پښتو ژبه کې وې چې الله جل مجدو مونږ ته وی په دې صالحین دا لار نه غدا په دې پس روان شه، د دې صالحین زرزان ټل کړي. وحسن اولئک رفیقا، د دې مرګرتیا چې دا د دې د مرګرتیا په وجه کې به هم پتا سو کې یو حسن او یو جمال او یو خوبی راشي. ځکه دا مجلس چې منعقد دی دا یو نیک صالح درویش د خدای پاک جل مجدو یو درویش بندو داغه په یاد کې منعقد دی. ما چې څه کلمات خیر وي د دې ثواب، کما څه غلطه خبره کړې دا غي معافي غواړم، الله جل مجدو دې ماته معافي وکړي، او که صحیح می سو ویلي دا غي چې الله جل مجدو ماته څه اجر مقرر کړي، ما د دې ثواب هم د صاحب ته ورهبه کړي. خدای پاک جل مجدو دې دا غي قبر رڼا کی او دا غي پسماندگانو ته الله جل مجدو دا غي په نقش قدم باندې
د تک توفیق ورکی او د هغې هغه برکات او فیوز د الله جل مجدود جاری او ساری وساتي او رب کریم دې پکې مونږ له حصه راکړي. وصلی الله تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا رب.